چې کوم انسان کور مونځ کوي د عذر د وجې نه، بغیر د عذر نه، بغیر د عذر خو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي وي دا زړه مې غواړي که نه دا کوم انسان چې په کور کې مونځ کوي دا زړه مې غواړي چې څه ملګري ولېږم او دوی ته ووایم چې لرګي راغونډ کړئ وچ او په دې کور ورله ورتاو کړئ بیا ورته تیلې ووهئ دا کور ورله وسېږئ چې بغیر د عذره کور مونځ کوي. خو چې د عذر د وجې نه کور مونځ کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه انسان چې په جومات کې مونځ کوي او بل انسان کور مونځ کوي نو د جومات دا مونځ چې دی دا 27 درجې بهتر دی د هغې مونځ نه چې کوم په کور کې کېږي. یو روایت کې 25 درجې راغلي، بل روایت کې 20 درجې راغلي. دا بیا بنا ده په اخلاص باندې چې د چا په مونځ کې څومره توجه وي. د چا توجه زیاته وي نو هغه د 20 درجې، چا هغه لږه کمه وي نو هغه 25 درجې. معنی دا ده چې کور د 27 پیرې مونځ وکړو او دکه مونځ د یو پیر په مسجد وکړو، دواړو ثواب برابر دی.